کینې منګه په زړه کې ساتي، بغض منګه په زړه کې ساتو. دا زړه د الله کور دی، دا د کینو د بغضونو لپاره نه دی، دا د حسد دپاره نه دی چې په کوم څیز کې حسد کوو هغې کې نه کوو، چې کوم دی کینه په کار د هغه دی کینه نه کوو. خپل ورور ته کینه ساتم، خپل تره زوی ته کینه ساتم، د ماما زوی ته کینه ساتم. پردو ته موږ دا د غاړې ښکته کړلې که نه چې پردی را سره دشمني یا پردی را سره بدو کې یا ورسره بدو کم چې جرګه راشي پردو ته غاړه ښکته کوو. خو چې ضرور په باره کې خبر راشي پښتانه وایي دا به راته نه وی، دا به راته نه وی چې رور ته سر ټیټ کړه، دا به راته نه وی چې رور ته اوږه ښکته کړه، دا به راته نه وی چې د رور هغه تراخه مې د زړه نه نوځي. هر څیز د زړه نه ووته، د رور چېرته یو ترخه خبره کړي پښتنو وله بالکل لکه څادر له چې غوټه ورکړي مضبوطې غوټې ورکړي نو په زړه کې ساتلي. نو که داسې بني ادم په 100 پیرې جونه وکړي، که داسې بني ادم 100 پیرې مونځونه وکړي، دا مونځونه او دا جونه په ده باندې د ده سر شته؟ د سر د ژوند بدل نه شو. حج انقلابي عمل دی، زنګ ژوند نه بدلی، زنګ کردار نه بدلی. تبلیغ انقلابي عمل دی. که دا موږ ناست یو، حسن استاد ناست دی، حسین مولوي صاحب، دا ټول د تبلیغ برکت نه دی؟ هو چې چا د بدلون نیت کړی دی نو بدل کړی دی، خو چې چا نیت نه دی کړی نو په تبلیغ کې سفر هم کړي دی او بیا هم په ګناهونو کې او په خطاګانو کې او په حقوق الله کې او په حقوق العباد کې غرق پروت دی. بیا هم د لور خور حصه نه مني، بیا هم د ترور حصه نه مني، بیا هم د رور حصه نه مني. نو دا خو تبلیغ ته خو ګناه نشته، تبلیغ خو د پیغمبرانو کار دی او موږ ته حواله دی. دا د کس ته ګناه ده، دا کس په غلطه باندې دی. تبلیغ انقلابي کار دی، حج عمره انقلابي کار دی، تصوف د پاکانو خلکو صحبت کې سره انقلاب راځي، قرآن انقلابي کتاب دی، مونځ انقلابي عمل دی. ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. چې وګورئ انقلاب مانځه نه راولي چې تا به بدۍ او بې حیایۍ او نارواو نه منع کړي، خو چې موږ سره موږ له نارواو نه، غیبت نه، چغلۍ نه، د پردي حق خوړلو نه، د ظلم او د زیاتي نه، د بې انصافۍ نه منع نه شو، نو دا د مونځ قصور نه دی، دا زموږ قصور دی. زموږ په مانځه کې کمی دی، زموږ مونځ لا هغسې نه دی جوړ چې دا مونځ ما د غیبت او د چغلۍ او د حرامکارۍ نه منع کړي. چې را کوم ګناهونه دی نه کېږي، د دې بنیادي سبب دا دی چې زموږ اعمال صرف محض دکاوه ده، دې کې حقیقت نشته. دا حقیقت نه دی لا. وي د چا د معاملاتو، د چا د عباداتو اثرات د ده په معاملاتو کې په نظر را نغلل، وي دې دا نه ګڼي چې ما عبادت طرف کړی دی، د صرف د عبادت په نوم عادت کړی دی. عادت چې پلار به مې جومات ته راته، تره به مې راته، رور به مې راته، زه به هم جومات ته ځم او ښکته پورته کېږم او بیا به جومات ته راوځم. دا عادت دی، دا عبادت نه دی. چې دا عبادت شي، دا عبادت شي، نو بیا به موږ د الله نافرمانی کول به موږ ته داسې ګران شي د لکه مور د تیینو نه راوتې پی واپس تیینو ته تلل ګران دي، ناممکن دي. داسې به نافرمانی د الله ګران شي. خو چې موږ یې کوو نو دې مطلب دا چې عبادات د عباداتو فرنګ نه دي، دا محض عادات دي، عبادات نه دي. چې عبادات وي، یو صحابي راغی د سفر نه واپس راغی، خپلې بیبي د ملاقات لپاره زینت وکړو، انتظار کوي، بیبي ته وایي زه 2 رکعته نفل نیت تړم او بیا به ملاقات وکړو. چې په نفلو باندې ودرېده، سار شو ماښام شو، سار لکه ماښام ودرېده او سبا سار شو. بیبي انتظار وکړو، په 2مه شپه بیا داسې عمل، په 3مه بیا داسې عمل. هغه لاړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو چې زما د خاوند داسې عمل وکړو، ای حضرت تپوس ته وکړه زما په داسې حق شته او که نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي راوغوښته، ورته وایي ستا بیبي ستا متعلق داسې شکایت کوي، او یې د خدای رسوله بالکل حق او سچ ته دا د دې شکایت جایز دی، د دې ګیله هم جایز ده او دې شکایت هم جایز دی. وایي ته داسې حرکت ولې کوې؟ وایي د خدای رسوله وایي چې زه ودرېږم، زه وایم چې 2 رکعته نفل به وکړم او چې زه ودرېږم جنت او جهنم مې داسې مخې ته چې زما نه دنیا ماپیخا به یې ایروي، زما نه دنیا ایروي، بیا چې ما پسې څوک شته او که نشته، داسې په هغې کې مستغرق شي. اوس ما او تارې سوچ وکړو چې را ټونګه ټوت مونځونه دي، وي د سترګو رب کې مونځ کوم او ګوتې نه ټک وباسو وي روځم. په جومات کې مؤمن سړی به په جومات کې څنګه خوشحالي او منافق سړی به په جومات کې څنګه تنګي، هغه موږ او تاسو بار بار اورو. زموږ جومات سره زیاته واسطه را او که زموږ بازار سره زیاته واسطه را، موږ په جومات کې خوشحاله او زیات وخت تېرو، که د بازار کې چې د خدای ناخوښه ځای دی په هغه ځای کې څنګه څونه وخت تېرېږي. نو وروڼو د دې وجې چې موږ او تاسو د انقلاب د بدلون نیت وکړو، په دې نیت د قرآن درس کې کښېنئ، په دې نیت د قرآن ترجمو کې کښېنئ،
په دې نیت د قرآن تفاسیرو کې مفسرینو سره کښېنئ چې په خدای کې نو که ستاسو د قرآن ژوند بدل نه که او د قرآن سره انقلاب او تبدیلي چې کومه الله غواړي ورانغلله د خپل نوم بدل کړم او د خپل مقام هم بدل کړم بیا به زه چېرته خبره نه کوم انقلاب د انقلاب درس انقلاب د قرآن او افسوس دا دی چې اوس موږ سره وخت نشته د قرآن لپاره چا سره وخت دی حاجي هغه روجي مسلماني را روانه کوي په روجه کې 2 ختم او 3 ختم را الفاظو په اعتبار سره وکړه او بس ما غاړه اخلاص شوه ټیک ته چې غاړه اخلاص شو خو د دې علما ناست دي چې د دې قرآن مطالبه به وي کوي نو د قرآن د مطالبې مطلب څه دی صرف د دې به کوي چې څو ختمه دي کړي دي او څو دي نه دي کړي د قرآن چې کوم اصل علم دی او قرآن د سره پاره نازل شوی دی او په هغې د ځان پوه کړو په هغې علم په هغې پوهه د ځان پوه کړه دا د قرآن نه مطالبه ده د قرآن مطالبه هم دا حقیقت کې چې تا په د قرآن ځان پوه کړی او که نه پوه کړی چې په ما کې سره راغلي اوس خو قرآن نه مړو لپاره خاص دی تبارک الذي وایه